السلام علیکم. په کومه کشتۍ باندې چې اسرائیلي اټیک کړی و ډرون باندې، نو هغه په یمن کې وه او بیا هغه د ایران بندرګاه نه چې وتې وه، نو هغه د یمني حوثیانو چې کوم د اوبو علاقه ده هلته رسېدلې وه. نو هلته په هغې د ډرون نه پس په هغې چې کوم اور لګېدلی و، په هغه عملیه کې څه کسان پاکستاني او څه غیر ملکي وو. نو هغه عملیې څه چې کومه دی، نو هغه بیا چې د هغې نه د حوثیانو کشتۍ چې کومه ده تاو شوې او د هغې چې کومه عمله وه نو هغې ټوله محصور کړې وه. خو د هغې نه پس چې کومه دی د حوثیانو چې څومره پاکستاني او غیر ملکي عمله وه نو هغه یې ټوله نن رها کړه او پرېښوده. اوس څوک وایي چې یاره دا حمله چې کومه ده د یمني حوثیانو کړې وه او دا چې کومه د هغو چل کړی و، نو دا یمني حوثیانو حمله نه وه کړې، صحیح ده. څوک وایي چې یاره بس پاکستان او سعودي عرب معاهده وکړه نو ځکه دا حمله چې کومه دی د یمني حوثیانو وکړه. نو دغه د پاکستاني جدول نور هم ډېر تېرېږي، اوسه پورې دا څه واقعیت نه دي راغل، خو دا کوم حمله چې شوې نو دا اسرائیل په دغه جهاز باندې کړې وه او په هغه کې بیا د هغې نه پس اور لګېدلی و. چې کله هغو بیا اور مړ کړو نو دغه کشتۍ چې کومه وه کوم جهاز چې و نو هغه د یمن د اوبو نه وتی و، بیا چې کوم یمني حوثیانو کوم د اوبو علاقه ده دا بیا په هغې کې و. نو اوس چې کوم تازه اپډیټ راغله نو هغه چې کومه دی هغه کسان یې رها کړه او پرېښوده، څه د پاکستان وزرا او څه د سعودي عرب څه د یمن چې کوم وزیراګان دي مشران دي نو د هغوی چې کومه دی کوششونو چې کومه دی هغه عمله رها کړه شوه او پرېښوده شوه. دا خبرې بالکل ساقط نشته، دا بالکل مکمل دروغ دي. کیدای شي میډیا ده او د حوثیانو بدنامولو لپاره کوشش کوي، کیدای شي چې هغوی له حفاظت ورکړی و، ځکه چې کله څوک د چا ځای ته لاړ شي او څه ګاډی ماډی څه شی خراب شي نو خلک هغوی چې کومه پناه ورکوي. نو کیدای شي چې دغه حوثي باغیانو شاید چې کومه دی هغوی له چې کومه دی پناه ورکړې وه، د هغوی مدد کړی و، د هغوی څه نور څه ضرورت هغه پوره کړي وو، خو چونکې میډیا باندې بیا یو غلط خبر گردش کوي او چلیږي، لهذا هغې سره تعلق نشته او هغه یې پرېښي دي. نو مهرباني وکړئ د ځان نه پروپاګنډې مه جوړوئ ښه.